بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. مونږ نن د کلاس 4 انګلیش مونږ سٹارټالو ځکه چې خلک وایي چې تاسو د کلاس 4 اوس هم سٹارټ کړئ، نو ساينس هم سٹارټ شوی دی او انګلیش ور هم مونږ سٹارټ کو. میث خو دې چې د پیپت او د پورت تقریبا هغه یو شان دی، دغه پلس ماینس او یا مطلب دا نور کم جیومټری چې دا یا وغیرہ وغیرہ ټیک ده. مونږ د کلاس سٹارټ کو کوشش کوو چې مونږ هر یو کلاس ټچ کو چې څوک څومره وایي شپږم وایي اووم وایي هر یو چې وایي، خو لکه مطلب دا دی تاسو زموږ سره گزاره کوئ چې زموږ سره لکه د ټایم لږ شارټېج موږ په خپل ټایم باندې به موږ څه کوو، هر یو بل انشاءالله موږ ټایم ورکوو. د دې نه علاوه تاسو کوشش وکړئ زموږ د حوصله افزایي لپاره تاسو خامخا کمنټ کوئ. څوک هم چې ګوري کمنټ کوئ، کمنټ او د کمنټ سره مطلب دا چې تاسو زموږ پیج لایک هم کوئ او تاسو دا شیر هم کوئ چې تاسو یو ګورئ او تاسو سره نور ته هم پیدا وشي، زموږ حوصله افزایي وشي، زموږ ثواب وشي او مطلب دا دی چې خلک سکولونه بند دي نو که چاته څه پیدا وشي زموږ به هم په پیدا کې راشي، ستاسو هم راشي. ټیک ده که نه؟ زموږ نننی ټاپک چې کوم دی نو هغه دی مای کلاس روم. دا مای کلاس روم یې داسې لیکلی تاسو ما مخکې هم ویلي چې تاسو به مضمون څنګه لیکئ. نو چې کله تاسو مضمون لیکئ په څه شي باندې لیکئ، دلته کلاس روم دی، په کلاس روم لیکئ نو تاسو دروازې ته وګورئ، کړکۍ ته وګورئ، کرسۍ ته پرې وګورئ، ډیسک ته پرې وګورئ، دې ځایونو ته پکې وګورئ، نو په هغه باندې تاسو مضمون ولیکئ. لکه اوس دې ته ګورئ، زه چې تاسو ته ما څنګه مخکې ویلو په یو لیکچر کې، نو اوس دې ته ګورئ چې دا مضمون پر خپل کلاس روم څنګه لیکلی دی. نو دې ته ګورئ، د خپل کتاب ته ګورئ، دا په پیج نمبر 2 باندې دی، یونټ 1 مای کلاس روم. آی سټډي ان ګورنمنٹ پرایمري سکول. اولې خبره خدا را چې زه په ګورنمنټ پرایمري سکول کې سبق وایم، لکه پرایویټ سکول نه دی، بیکن هاوس نه دی، یا مطلب دا دی چې ګلوبل نه دی، ویزډم نه دی، یا ایجوکیټر نه دی. اولې خبر دا را چې زه په ګورنمنټ پرایمري سکول کې سبق وایم. یو دویم نمبر دا چې مای سکول هیز ا بگ بلډینګ. نو خبر دا را چې کله زمونږ په کم سکول کې زه سبق وایم نو د هغې سکول بلډینګ ډیر زیات لوی دی. نو تاسو اندازه ولګوئ د کوم ځای نه شروع وکړه، د بلډینګ نه، د بار نه شروع وکړه. اوس په ورو خپل کلاس روم ته دا راننوځي. آی ریډ ان کلاس 4 now and my classroom is near the head teacher's office. څنګه ما تاسو نه وایي چې اوس په ورو دا دننه راځي خپلې کمرې ته به راځي. نو وایي چې آی ریډ ان کلاس 4 زه په څلورم کلاس کې سبق وایم. مای کلاس روم از نیر د هیډ ټیچرز آفیس. زموږ کمره په کوم ځای کې، بیا په سکول کې په کوم ځای کې ده، نو د هیډ ټیچر کمرې ته نږدې ده. مای کلاس روم از بگ. بله خبره پکې دا ده کمرې ته ګورئ هغه شان باغې لیکل کوئ، مضمون لیکئ. مای کلاس روم از بگ. زموږ کلاس روم چې کوم دی نو دا غټ دی، پرې کې 50 60 40 دا کسان کینی، نو ظاهره خبره ده چې دا به غټي. برایټ اینڈ ایری. هم چې کوم دی نو روشن ده، رڼا هم پکې ده او هوادار هم ده، ځکه چې ټول طرفونو ته پکې کړکۍ دي، هوادار هم ده. اټ از ویری نیټ اینڈ کلین. هم صفا سوتره ده. دیر از ا سپریټ چیر اینڈ ټیبل فار ایوری سټوډنټ. کوم سټوډنټان چې دي د هر یو دپاره ځان له کرسۍ او میز دی. دیر از ا بک شیلف ان د کلاس روم ویر د ټیچر کیپس د سټوري بکس. یوه الماری پکې هم ده. الماری ته خو کبړ وایي، خو بک شیلف هغه چې دا دروازه پې نه وي، هسې دا پاټ کي خو لکه بنده نه وي چې هغه کتابونه پکې ښکاري، نو هغې ته څه وایي، هغې ته بک شیلف وایي. نو وایي چې زموږ په دې کلاس روم کې بک شیلف دی چې په هغې کې ټیچر صاحب څه کوي، دا پکې د قصو د کتابونه دي. دیر از ا سپریټ چیر اینڈ ټیبل فار د ټیچر. او د دې لکانو د دې نه علاوه د ټیچر د پاره د سر د پاره پکې ځان له کرسۍ او ځان له میز لګېدلی دی. اور کلاس روم هیز 5 ټیوب لایټس اینڈ 4 فینز. زموږ دا کمره چې ده نو په دې کې 4 ټیوب لایټس لګېدل دي. مخکې به ټیوب لایټس وو، دلته په دې کمره کې اوس دي، خو لکه مطلب دا چې فنکشنل نه دي. اوس دا سیور راوتلي انرژي سیور اوس یا ایل ای ډي، نو اوس دا استعمالېږي. نو یې 4 پکې دي او 15 ټیوب لایټس دي. اټ هیز 2 doors and 3 big windows. یوه چې کوم دی نو 2 پکې دروازې دي او 3 پکې غټې کړکۍ دي. دیر از ا فیکسډ لارج بلیک بورډ on which the teacher write
with chalk. یو پکې اوس خو وایټ بورډ دي خدای مخکې لیکل کړلی او دا بک شیلف پر کتاب کې ساتو شته مخامخ کاری و چې فکس د مطلب دا چې کلک ته یو مخکې وړي کېدل راوړي کېدل سټاند بوته لګېدل او کمرې په سکونو کې نه وینو الته به بورډ ولګاو الته به ولګاو الته مطلب دا چې موږ په خاور کې ناسو په خاور کې دا سبقونه ویل ټیک ده کنه نو وی چې را په دې کمره کې زموږ یو فکسډ بلیک بورډ لګېدل دی چې باغې باندې سر مونږ ته په چاک باندې لیکل کوي there is a cupboard in a corner for teacher to keep their books in it او په یو ګوټ کې زموږ په دې کمره په دې ګوټ کې یو ارماری لګېدل تاسو ما مخکې وی چې کبړ دی ته وی چې باغې باندې دروازې لګېدلې خلک پکې دا کتابونه دي کې نور څه پکې دي ارسر بار استعمالي خو بک شیلف دی ته وی چې دغه ارماری په شکل خو دروازې په نه پنا نه ښکار نه یا کتابونه پکې ښکار دي چې نه پکې ودرېدلې شوکیس ټایپ سیزینګ دوی چې پر ګوټ کې یو ارماری لګېدل او هغه کې سر خپل کتابونه دي the walls are white and clean او دیوالونه چې کم دي نو دا سپین دي او صفا دي ځکه چې موږ په لیکل نه کوو په پنسل باندې خپل دیوالونه موږ د کلاس روم نسخه کوو بیا چې they are decorated with charts maps and picture دا کمرې چې کم دي پر ټولو کمرو کې دا لګېدلې بګي په دې کې چارټونه هم لګېدلې نقشې هم پکې لګېدلې او پکچر تصویران پکې هم لګېدلې زیاتره خلک د قائد اعظم رحمت الله علیه علامه اقبال رحمت الله علیه سر سید احمد خان ډاکټر عبدالقدیر خان او څومره چې لکه دا مشهور شخصیات دي نو دوی دا تصویران خلک څه کوي دا به دې کې لګي I like my classroom very much زه خپل کلاس روم چې کم دی نو دا زما ډېر زیات خوښ شي ټیک ده نو دا که تاسو خیال کړئ که نه تاسو ته ما مخکې ویلو چې د خپلې کمرې ته ګورئ ایک په غوا باندې لیکلی مضمون کاو نو هغې ته ګورئ چې دی سر دی خپې دی ملای دی او پی راکوي او واښه خوري که نه دغه شانې هر یو څیز ته ګورئ چې په کم څیز باندې اوس زموږ په ملک باندې مضمون لیکئ نو زموږ ملک ته وګورئ چې دا په کم ځای کې دی دا په جنوبي ایشیا کې دی مطلب دا دی چې دا د ګاونډیان ممالک سوري ټیک ده که نه خضر اعظم دغه ته پدې کې یو څو ورډس خو پکې دومره نشته خو به هر حال نیر مونږ څه ته وایو NEAR نیر تاسو ته ما مخکې ویلو چې دا قریب ته وایي یو نیکسټ بالکل عادسي وصلي نیکسټ ټو نیکسټ او قریب نیر چې کوم دی نو دا نږدې ته وایي سپریټ SEPARAT سپریټ دا مونږ وایو الګ ته ځان لا علاحده الګ سپریټ دغه شاني بل پکې دی CUPBOARD کبرډ دا موږ څه ته وایو الماری ته وایو دغه شان بک شیلف چې کوم دی نو که کتابونو الماري ورته وایو نو هم به د باندې بک شیلف کتابو کې الماري او کېدای شي خپل څه خاص نوم به هم وي ټیک ده که نه بکس او میپ چې کوم دی میپ دا نقشې ته وایي نقشه چارټ ته مونږه په اردو کې دم چارټ وایو کله کومه چې دا خلک په لاسو باندې جوړ کړي نو دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ چارټس وایو دغه شانې پکچر چې کوم دی پکچر دا مونږ تصویر ته وایو او وایټ چې کوم دی WHITE وایټ دا مونږ څه ته وایو سپید ته وایو سپین ته وایو بلیک بورډ یو دی بلیک بورډ دا موږ د دې مخکې تخته سیاه ویله تخته سیاه او یو دی وایټ بورډ دا چې کومه دی دا پکې یو دغه هم دی دا کمپاؤنډ ناون هم دی کمپاؤنډ ناون چې کوم دی د دوو ناون مجموعه چې کومي ټیک ده انشاءالله څه پکې مشکل نه وي که څه پکې نو بیا تاسو فیډبیک کولی شئ تاسو ما مخکې وي چې کمنټ کوئ زموږ د حوصله افزایۍ دپاره خامخا او دا شیر کوئ چې نورو خلکو ته پیدا ځي نیکسټ لیکچر تک الله حافظ